زما ورور یو بهادر او یو ډېر مخلص انسان و. هغې د هغې بهادري د هغې چې کوم کارنامې دي هغه د چا نه پټې نه دي. هغه یو کانسټیبل لګېدو چې هغه ولګېدو زما باباجان هغه پولیس سټېشن والا ته رنګ وکړو. هغې ته ویل چې زما نه شاید کانسټیبل رانه لګېدی دی تاسو څه چل وکړئ. دوی ویل چې دا پولیس به ختم کړو خو دا ختمولی نه شي. زما نوم احمد سردار دی. زه د ډي اس پي سردار حسین بانزو یم. بس دوی وایي چې مونږ ښه یو، دوی ټیک نه دي. دوی ډېر دهشتګران دي او ظالمانان دي. دوی وایي چې دا پولیس به ختم کړو خو دا ختمولی نه شي. زما باباجان ډېر دې خلکو نه به نه یارېدو، هر ځای ته به ورتلو او په هغه شپه هم بس رنګ ورته وشو چې دلته دې ناست دي لکه په دغې تاڼې باندې سټېشن باندې هلته شوې ده. نو بس دا یې ونه کتل چې لکه اوس هلته خلک دي او زما ته خطره ده او داسې نه. هغوی بس صرف د هغې خلکو دپاره سوچ وکړو. ګاډي یې راوویستو او یو ډرایور ورسره دوه ورسره ګنران دواړه یې ځان سره یې کړ او لاړو. بس چې لاړه ګاډي ودرول هغه ډرایور یې ګاډي سره ودرول او دوی لاړه داسې پول باندې. بس هلته اوس خبرې کوي او بس دې وخت کې هغوی ورته ریډي ناست وو، دا ظالمانان دوی ورته ریډي ناست وو. څنګه بس ورتله بس دې کې په ډز یو شو. هغه یو کانسټیبل لګېدو چې هغه ولګېدو زما باباجان هغه پولیس سټېشن والا ته رنګ وکړو. هغې ته ویل چې زما نه شاید کانسټیبل رانه لګېدی دی تاسو څه چل وکړئ. هغې ورته ویل وایي مونږ به درځو. خو بیا هم په هغه وخت کې زما بابا هم لګېدی و. دا یو نه ویل چې زه هم لګېدی یم، ځان د هغې ونه کړو بل لپاره. او بس بیا هغوی راغه او په لاره کې بس شهید شو. انشاءالله سبق به ویم او د خپل بابا خواهش به وکړم. انشاءالله اراده مې پوره شته. داسې یو پروفیشنل لایف دی چې هغې کې د بهادر خلک پکې ډېر زیات دي. زه به انشاءالله د خپل پلار میشن پوره کوم او د ظالمانان چې د دهشتګران د غلط خلک دي به انشاءالله ختموم. زه عرفان الله د سردار حسین شهید ډي اس پي کشر ورور یم. خپله هم د پولیس ډپارټمنټ سره تعلق لرم. زه خپله هم آن ډیوټي وم. د شپې تقریبا 12 بجې ورلس باندې اوازونه شروع شول چې سربند تاړه باندې سربند پولیس سټېشن باندې د دهشتګردو حمله ده. دې همدې سلسله کې موږ هم ټول تیار شو چونکې دوی د هغې علاقې یو سرپرست او یو کویک سروس و راغي. ډېر زیات په پولیس خفګان او هر قسمه واقعې له به دوی فوراً ځان رسول. په دغه شپه هم دوی ته چې څنګه میسج میلاو شو، دوی د نور فورس د رسېدو نه د محفوظ ګاډي میلاوېدو نه د هغې باوجود دوی خپل ګنمینانو سره فوراً موقع ته ځان ورسولو چې په موقع کسانو باندې د پاسه ورغلو او د هغې سره مقابله وشوه. باقاعده فایرونه شوي دي. په دغه موقع کې دوی ته الله پاک د شهادت رتبې ته ورسول. ورسره هم دوه ارشاد او ارجانزیب چې هغه د ډېر بهادر او ډېر قابل اعتبار ګنمینز وو. د هغې په موجودګۍ کې درې واړو ته الله پاک شهادت درجه ورکړه او مونږ د هغه خاندان مونږ ټول خاندان د هغې په شهادت باندې فخر محسوس کوو. زما ورور یو بهادر او یو ډېر مخلص انسان و. هغې د هغې بهادري د هغې چې کوم کارنامې دي هغه د چا نه پټې نه دي. هغې په خپل قوم خپل ملک باندې جان قربان کړ او انشاءالله رب کوم قرباني ورکړې ده کوم دغه ورکړې دا به رنګ راوړي او انشاءالله زموږ ملک به بلکل آزاد صاف د دې دهشتګردي دور نه محفوظ کېږي او مونږ د هغه بچي زه خپله دا عزم لرو چې انشاءالله هغه د باقیمان او زموږ د پولیس افسرانو زموږ د پولیس فورس باقیمان د میشن چې کوم دی د دهشتګردۍ خلاف دا به برقرار جاري ساتو او دوی ته به انشاءالله شکست ورکړو. دا خو د هغې سوچ دی، د هغې هسې یو دغه ده، دا ناممکن خبره ده چې دوی به پولیس ختم کړی شي. دوی دې تکړه شي څومره چې کوي انشاءالله زموږ سینې ورته حاضرې ولاړې دي او د هغې برابر به ورته نور کوو. دا زموږ نوی کول چې کوم دی دا هم داسې جذبه لري چې موږ به راغټېږو، پولیس ته به ځو، پولیس به جین کوو او د دې هم مقابله وکړو.